حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله تبارک وتعالى په توبه باندې ډیر زیات خوشاليږي. په توبه باندې څه خوش الله تبارک وتعالى په توبه باندې ډیر زیات خوشاليږي، ډیر زیات خوشاليږي. څنګه خوشاليږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو مثال ورکړی دی. و یو سړی په سفر باندې روان دی، خپل سورلی ور سرم ده، اوخته ور سره باغې اوخ باندې د خوراک هم پروت دی، د اوبم پرتی دي، ټول ساز او سامان د دغه اوخ په بار کې پروت دی. د په سفر باندې زی نو تو ستړی شو، نو یو ځنګل ته ورسېدو، نو د یوې ونې د لاندې سملاستو چې اوده شي ارام وکړي لږ، او د اوښې د ځان خواته ودرو چې کله راپاسمه نو بیا به سفر کوم، خو چې لږ دمه شمه، ځنګل دی. نو د ده سترګې ورلې اوده شو، نو چې راپاسېدو سترګې وغړېدې، نو اوښې نشته دی، اوښې نشته تللی دی. اوس په دغه اوښ د ده سورلي هم و، دی پیته هم و، په هغې کې د ده خوراک هم پروت و، په هغې کې د ده اوبه هم پرتې وي، ټول د ضرورت سامان په دغې اوښ کې و، اوښ نشته دی. دی اوس په دې سوچ کې ناست دی، خفه ناست دی چې یاره ځنګل دی، د خوراک شی نشته، د څښاک شی نشته چې اوس کم وخورمه، انسانان هم نشته څوک څه شی راکړي، سورلي هم نشته چې د دې ځنګل نه وځمه، خو په دې ځای به دغه شانتې یم چې ځناور مې به د ځنګل وخوري، مړه به شم، ختم به شم. په دې سوچ کې ناست دی، دا سوچونه کوي، خفه ناست دی. په دې کې ناست اپې څه ګوري چې د ده اوښ را روان دی، د ده اوښ څه دی، د ده اوښ را روان دی، او په هغې هغه بار پروت دی چې په هغې کې اوبه هم دی او خوراک هم دی، هر څه پکې پراته دي، او د ده خواله را روان دی. نو ده چې سر اوچت کړو که نه، او دا خپل اوښې ولیدو، نو ده د ډېرې خوشحالۍ نه چغه کړه، وی الله زه دې رب یم، ته مې بنده یې. خوله یې خطا شوه که نه، د دې سړي خوله خطا شوه، د ډېرې خوشحالۍ نه څه وایي، وی الله زه دې رب یم او ته مې بنده یې، ته مې بنده یې، د ډېرې خوشحالۍ نه. نو حدیث مبارک کې راځي وی دا بنده چې په دې ټایم کې څومره خوشحاله شو که نه، څومره خوشحاله شو، د دې نه زیات الله تبارک وتعالی په دې خوشحالي کې چې کله انسان توبه وباسي، کله انسان څه وباسي، توبه وباسي، کله چې د الله تبارک وتعالی دربار ته راشي که نه، د الله دربار ته راشي او دې صرف دا سر داسې اوچت کړي، الله ما معاف کړه، الله ما معاف کړه. راشه جماعت ته، دلته لا تا 2 رکعاته نفل هم نه دي کړي، خو که د سترګو نه دې اوښ که بایده وبهیوه، نه به یې داسې د جړا شکل جوړ که، وایي الله ګناه رانه شسته ما نه پې ما، الله فرمایي ما معاف کړي، ما معاف کړي. زه خو د ډېر وخت نه په دې انتظار وم چې ما طرف ته راشه، خو ته ما نه خفه خفه ګرځېدې، ته ما نه څه ګرځېدې چې کله انسان راشي او د الله په دربار کې لاس اوچت کړي، الله ما معاف کړه، الله ډېر زیات خوشحالېږي. بنده زه خو د ډېر وخت نه په انتظار وم، د ډېر وخت نه په انتظار وم، خو ته رانه خفه ګرځېدې، نو تا راسره روغه نه کوله. نو حدیث مبارک کې راځي چې کله د الله تبارک وتعالی ته انسان لویش رانږدې کېږي، الله تبارک وتعالی ورته یو ګز رانږدې کېږي، چې انسان د الله تبارک وتعالی ته پیدل ځي، الله تبارک وتعالی ورله په منډه راځي، په منډه راځي. نو ګناه به کېږي، خو د ګناه نه به څه وباسو، توبه وباسو. په دې زړه کې دې دا راله که نه، ما نه ډېر بد شوي دي، ډېر ګناهونه رانه شوي دي، د نن نه بعد به ګناه نه کوم، الله تبارک وتعالی درته دا ګناه څه کو معاف، الله تبارک وتعالی درته دا ګناه معاف.